انسان چې زمکه ته وګوري نو پدې کې وته الله ښکاری څومره ښکلې نرمه درمیانه حالت کې الله پاک د ځمکه پیدا کړله نه ډېره سخته پیدا کړله کو الله ډېره سخته پیدا کړې بیا به د کروندې قابل نه و او کو الله ډېره نرمه پیدا کړې وي نو بیا په انسان ګرځېدی نشو درمیانه ځمکه ته پیدا کړله دنه به الله پاک جل شانه د کروندې صلاحیت اخی دی انسان دا دانه اونولي هر څنګه چې دانه ولګېده په دې باندې الله پاک فرشتې مقرر کړي دا دانه چې کوم دی نیغي او د دې تیغ راوباسي نو د دې ځمکې الله پاک وایي چې دغه ان فی خلق السماوات بشک په پیدایش د اسمانونو او د ځمکو کې په دې کې د الله پاک د وحدانیت دلایل دي چې ځمکې ته وګوري کته او کنه دنه به الله پاک خپل خوږي او پیدا کی او اسمان ته وګوره ستوري به الله د خیست لپاره لګول دي نور دی اوس په مې ده بکی اسمان د انسان نه چې پورته کوم سيزون دی ټول د اسمان ویل شي انسان نه بر دي څومره سيزونه دي د ټول د اسمان ویل شي نو ان فی خلق السماوات بشک په پیدائش د اسمانونو والارض د زمکو کې واختلاف الليل والنهار په اختلاف د شپې او د ورځ کې کله الله پاک شپې وګدي کې بدی جمی کې او کله الله پاک د شپې په اوړي کې لنډي کې کله الله شپه وګده کې روز لنډ کې کله الله روز وګده کې شپه لنډ کې دا سوق کې دا الله کې شپه چې کوم دی ختمه کې روز راولي روز چې کوم دی ختمه کې شپه راولي دا سوق کې دا الله کې نو واختلاف الليل په اختلاف په بدلیدلو د شپې او نهار او د ورځو کې والفلك التي او په هغه کشته کې تجري چې چلیږي په البحر په سمندر کې بما ينفع الناس په مالونو بما په هغه سره یعنی په مالونو سره ينفع الناس چې نفع ورکی خلکو ته کشته په سمندر کې چلیږي الله پاک جل جلاله او په دې پیدا کړل چې هر څه ډوبي کشته نه ډوبي نو موږ سوچ کو چې دا ساينسدانانو ډېر غټو خیاتیا کړی دا نو د هغه د وجه دا کشته د جوړه کړل چې دا وبنه ډوبي نه د ساينسدان له عقل چا ور کړی سوچ ورله چا ور کړی دا خو الله ور کړی نو الله وی دې ته سوچ وکا چې تاسو په سمندر کې د کشته چلیږي د یو ملک نه بل ملک ته کوم دي سامان وړي او راوړي چې په دې کې د خلکو نفع ده د یو ملک نه سامان بل ملک ته وړي د بل ملک نه بل ملک ته وړي په دې وبو کې نو الله وی دې ته سوچ وکا په دې کوم چې کوم دې د زخ کارم په نظر باندې راځي بما په هغه مالونو سره ينفع الناس چې نفع ورکي الناس خلقو ته وما او په هغه سره انزل الله چې نازل کړ الله پاک من السماء د برنا یعنی د اسمان مما ان د ابونا فاحيا به الارض پس ژوندې کړه به په دې ابو سره الارض وزمکا بعد موتها رستو د مرګ د زمکه ازمکه مړی نو چې کله په الله پاک جل جلاله باران وکي د ژوندې کی مطلب شنه کی بوټي چې کوم دی را اوټو کی زناور پکې پیدا شي هر قسم سيزونه پکې پیدا شي د باران سره وما انزل الله هغه چې نازل کړل الله پاک من السماء د اسمان نه مما ان د ابون یعنی د باران نه فاحيا به الارض پس ژوندې کړه په دې ابو سره الارض ازمکه بعد موتها رستو د مرګ د ازمکه نه وبث او خوارې کړل فيها په دې ازمکه کې من كل دابه هر قسم زندسر هر قسم زندسر چې په دې ازمکه باندې ګرځي دا یو الله پیدا کړی او دې ټولو ته رزق هم الله پاک جل جلاله ورکړي وتصریف الرياح او په ګرځېدلو د خواګانو کشته په دې سمندر کې هواګانې وړي راوړي دغه رنګ په عام وچه باندې هواګانې کله د مشرق نه مغرب طرف ته ځي کله د شمال نه جنوب طرف ته ځي نو د دې هواګانو د مخسوق اړي یو الله اړي دا سوق اړي یو الله اړي وتصریف الرياح او په ګرځېدلو د هواګانو والسحاب او د وریځو المسخر چې مسخر کړي دی الله پاک دا وریځي الله پاک دا وریځي تابع کړي دی بین السماء والارض پس په مابین د اسمان او د زمکه کې دا وریځ نه په اسمان کې ده نه په زمکه باندې ده بلکې د زمکه او د اسمان په منځ کې الله ټینګ کړي ده او دا څه ټوس سيزوم نه دي دا څه مضبوط سيزوم نه دي بلکې سلوګي غونډه کې دي او دا غین الله پاک جل جلاله په شیبو شیبو باران را اوري نو پدې کې بار ټانګې لګېدل چې دا غینه د اوپر پریوزي او الله په خپل قدرت سره راوري کنه دغه وریځي حالانکه د دې د پاسه جاز رواني د پجاز باندې نور وي پجاز باندې نور وي الله نه دی وریځي دغه وریځ نه کوم چې الله د اسمان او د زمکه په منځ کې ټیګه کړي نه دا غینه الله په شیبو شیبو باندې باران اوري زمکه په مړه کې د انسانانو ضرورتونه به پوره کړي نو الله فرمایي چې وتصریف الرياح په ګرځېدلو د هواګانو کله یو طرف نه هوا کله د بل طرف نه دا یو الله کوي
والسحاب وریزو المسخر هغه وریزي چې الله مسخر کړی دي، الله تابع کړی دي بین السماء والارض، فما بین د اسمان او د ځمکه کې. نه په اسمان دی دا وریزو او نه په د ځمکې د پاسه، بلکې د ځمکې او د اسمان په منځ کې الله ټینګ کړی دا، الله دې باران راوري. لآیات، نو دا ټول نخې دي په څه باندې؟ د الله په وحدانیت باندې نخې دي، دا د الله په وحدانیت باندې دلایل دي، دا لقوم، د هغه قوم د پاره یعقلون چې عقل لري، چې عقل یې عقل نو هغه چې د دنیا ته وګوري مسلمانۍ، خو کافران دا ټول بې عقل دي، سره عقل نشته دي. خو دې سره عقل وي، دې اسمان ته سوچ کړی وي چې دا اسمان الله پاک پیدا کړل په یو رنگ کې، نه رنگ زړیږي، مونږ تاسو چې رنگ ورکو نو زیات نه زیات 15 کاله پس هغه رنگ راوډوړي چې خپل رنگ وي، لس کاله وکي. دا چې کوم دی په سوونو زرګونو کاله وشو، الله په یو رنگ پیدا کړل، نه رنگ زړیږي نه خرابي. نو کو انسان دی اسمان ته سوچ وکي د الله پاک په نظر راځي، کو زمکه ته سوچ وکي الله پاک ته په نظر راځي. بلکې حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې کوم انسان خپل ځان او پیجن ځان، نو دا الله او پیجن. انسان دې خپل شکل ته سوچ وکي چې الله پاک مال څومره خپل سترګې راکړي، په دې یو سترګه کې انسان وګوري رنگ وته چې کوم دې په نظر راځي، هر قسمه رنگ پیژني، فاصله پیژني، دا که زمانہ په دوره فاصله کې دي، دا رنگ پوز الله په څومره خپل پیدا کړی دا، سترګې الله غوګونه او په خپل ډیزاین کې الله پاک. نو کو انسان دا هغه ظاهري شیزونه دي، بیا چې دنه انسان کې الله کوم سیستم پیدا کړی دی چې انسان ډوډۍ اوخري کته لړ شي، نو کته بیا الله په خپل قدرت سره دغه نظام چلی، دا د انسان په وس کې بیا نه دی چې دغه نوړې د دره په شفا ذریعہ ګرځيږي او کنه د مرض ذریعہ ګرځي. نو انسان کو خپل ځان ته سوچ وکي نو دی الله پیژندګي شي. نو دا ټول د الله جل جلاله په قدرت باندې او د الله په وحدانیت باندې نخې دي او دلایل دي. څومره خبرې چې بر ذکر شو، لآیات، دا ټول د الله پاک په قدرت باندې دلایل دي، لقوم، د قوم د پاره یعقلون چې عقل لري.